هغه پرکار راکتو ټول راشه چې پرده ته لګي ښه دا شی لرې کړه ګوره په دې دایره کې لازمي شی یو دا دی چې دا ځمکه به ستا سره په لیول وي بالکل همواره په دې کې خو به لږ فرق یي که نه نو خیر دی که لږ فرق راشي موږ خو پې ځان پوه کړو که نه نو خیر دی ټیک ده خو لکه تقریبا چې په ظاهره کې داسې داسې لیول د دوره فرق به نه وي لازمي ورله دا ده چې وایي چې اشاریه په اشاریه صحیح څیز راوځي نو بیا به ورته دا ځمکه څه کې په لیول کې ټیک شوله دویم دا دلته چې ته څه شی خښې دا به هم په لیول وي بالکل نیغ به وي په دې کې هم فرق شته ګوره دا طرف لږ نری دی دا بیا لږ غټېږي که نه ټیک شوله خو موږ خو پې صرف ځان پوه کوو نو که دوره سیټ را نه شي نو خیر دی ټیک ده نو دا ډنډه چې کومه ده دا به هم په لیول وي او لاندې ځمکه به هم څه وي په لیول دا چې ته دلته خښه کېدي شي کېدې نو دومره دایره جوړه کا چې په سار کې د هغې طرفه نور راخیږي که نه نو چې په سار کې د نور دا سوری د دې سیز سوری چې دا د دایرې نه بار وي چې د دایرې نه څه وي بار وي نو چې بیا کله انتظار به کې آن تر دې چې دا نور را چود شي او هغه سوری را لنډېږي سوری چې چودېږي سوری لنډېږي چې دا د دې دایرې سره ټچ شو نو هغه ځای به نشان وکړي دا به دې شي مدخل دا به څه شي بیا به دا سوری به پر ورو باندې دغه کېږي داسې راځي که نه ټیک شوله نور به داسې چولې دی به داسې راځي اوس په دې ټایم کې چې دی دې خوا شته دې نور نه وګورئ دا سوری کوم ځای ته را رسېدلی نو که تا دلته دایره جوړه کړې وه خو جو تلی دی دی که نه نو چې په کوم ټایم کې دی وځي هغه ټایم به بیا چې کې په هغه ځای به نښه کې ابه دې شي مخرج ابه څه شي بیا به د دې مدخل او مخرج دا به د دې ځای سره یو ځای کې د مرکز دایرې سره به یې څه کې یو ځای کې نو چې د څو درجې زاویې جوړه شو په ډي به معلومه کې د هغې به تنصیف وکړي نو چې نیمه کومه جوړه شو بای به خط راکاږي دا د سیده خط شمال و جنوب شو یا د خط نصف النهار شو نه یو کېنم نه پوه شوې بې همیشه دپاره په دې ځای کې دلته چې دا مارکر تا په دغې دا کرښه دې ورانوله نه ده در سره محفوظه وه او په دې ځای دې دا مارکر کېښودلو نو چې سوری کله هغې کرښې له راتللو نو په دې ځای کې به نصف النهار وي دا به د غرمې ټایم وي پوه شوې پې ښه بیا په دې کې وقت هم معلومیږي د نصف النهار دا خو خط نصف النهار معلوم شو که نه وقت پې معلومیږي هغه دا چې د مدخل او د مخرج وقت به هم نوټ کړي وقت به یې څه کړي اب هم نوټ کړي ها د دې وقت مدخل د دې وقت او د مخرج د دې وقت دا به ټول وګورې چې څومره وقت دی 2 ګنټې 3 ګنټې 4 ګنټې هر څومره چې د هغې وقت به تنصیف وکړي نو مثلا 4 ګنټې نو چې تنصیف وکړي څو ګنټې به حاصلې شي 2 نو د مخرج د مدخل د وقت سره به یې جمع کړي یا به یې د مخرج د وقت نه منفي کړي چې کوم ټایم راغی دا ستا وقت نصف النهار شو دا دې څه شو وقت نصف النهار پوهېږي پې ښه اوس چې نن تا مثال دا ټول سیسټم جوړ کو ٹھیک ده مدخل مخرج ارس او خط نصف النهار ته معلوم شو نو په بله ورځ باندې به بیا ګورې چې هغې ځای له کله سوری راورسېدو نو چې کله دې کرښې له راورسېد نښه به پرې وکړي چې څومره سوری و د دغې ورځې سایه اصلي دقه ده د دغې ورځې هغه فیع الزوال چې ورته وایي هغه څه دی هم دقه دی نو بیا د دغه فیع الزوال او د دې سیز 2 مثله په هغې به دایره جوړه کړي چې کله د هغې دایرې نه سوری اوړېدو نو مازدیګر کېږي به او بیا کوم ټایم وي بیا به د مازدیګر وخت
پوه شوې نو چې دا اوس جوړه کړو که نه نو دا دې شوله که چې سبا مونږ جوړه کړه ښه ټیک شوله نو که ته بیا سایه اصلي وایي چې ما معلومه کړې او د مازدیګر وخت مې بیا معلوم دی نو هغه به بله ورځ بیا معلوم دی پوه شوې ځکه نن خو زموږ نه مدخل تللی دی که نه چې مدخل نن نه وی تللی نو سباني به مونږ بیا معلومولی شو ٹھیک شو نا جو ځکه مدخل مخرج خو اوس نه شو متعین کولی وشوله بس ښه اوس په دې کې یو بله خبره بیا نن شپه نه سبا شپه ځکه نن به یې ووایو سبا به بیا معلوم کړو دا خط نصف النهار چې زمونږ څنګه جوړ شو نو دا خط نصف النهار مونږ د قطبي ستوري نه معلومولی شو قطبي ستوری په هغه ځای باندې یو ستوری دې ځای نه لیدل شي چې دی چېرته وښي دا یې ځای نه لیدل شي پوه شوې پې نو هغه قطبي ستوری چې دی نو دا خط چې تا راخ کو هغه قطبي ستوری بلکل د هغې په برابرۍ کې دی انچه فرق پکې نشته په دې ځای باندې به نیغ دې چې ودرېږي او سیده واقع ستوري طرف ته ګوري هغې طرف ته به ګوري چې کوم دغې ځای کې د غټ ستوری په نظر راغی دغه قطبي ستوری دی خو چې د دغې خط په موافق و که دا خط تا په دایره هندیه یا په نورو آلاتو سره نو معلوم کړی چې قطبي ستوری معلوم کا نو قطبي ستوری چې بیا دی نو هغې طرف ته چې دا کوم د هغې په برابرۍ کې خط جوړ کړه چې دغه د نصف النهار شو نو ستا خوښه ده که په آلاتو یې معلوم وې که په دایره هندیه یې معلوم وې که د خدای پیدا کړي ستورو باندې معلوم وې یک یو شی دی څیز به ټول یو راځي فرق به پکې اوس دایره جوړو داسې هغه بل مارکر څه شو دا ودروه چې خرابېږي ده دا یې ورکړئ دا دې ته کلک اوس او یو شی دی دا فاصله خو د دواړو یو هېڅ فرق په دې کې نشته او بل شی نوم خیر دی مین هغه دایره جوړول دي که نه دا دوره جوړو چې لکه وړی جوړو که نه چې وړی نو هغې باندې لږ ټیم لګي بیا ټیک ده هغه زر دغه کېږي خو دوره جوړول چې بیا پکې د سایه اصلي پته ونه لګي هسې نه چې دوره وړی چې د سره مدخله مخرج پکې را نه شي سایه اصلي دې نه سیوا وي شو داسې تېر شي نو داسې هم نه دا چې ته کوم څیز ودرېږه نه نو د دې په برابره یې جوړه کړه ځکه یقینا د دې سایه اصلي خو د دې نه وړه ده بیا که نه ټیک ده یا که د دې نه یې لږه ښه وړه جوړی نو جوړولی شي مثال په طور دوره مونږ جوړه دوره به کافي ها دلته ځان ته په کوم ځای نه ښه وکړو مثلا ها دا زمونږ مرکز شو وشوله بس اوس دا دوره پوره ده ښه اوس دا پوره ده دا ډېر ښه اوس دغه ټیک دی دغه دې کې به دا کوشش کې دا درنه دغه نه شي دایره بلکل توله راشي خوځي دی دې ته به ګورئ ښه هذا مارکر دا ګوره لږ مخې ته یې بوځه زه لږ بوځه لږ نو لږ بوځه بس
هغه وړوکی پرکاري او پنسلي که نه ډېر کره راځي دا راکړه ته د دې کې خپل ربړ یا دې ورته شوی دی دا هم بیا ښه ځای دې شي په بوزه ته پرېږده ما ته پرېږده ودرېږه ته پرېوتل ها په هر حال دغه دی ځکه شری ها پوه شوې بې اوس په بیا داسې وکړو که نه نه دغه شان ټیک دی چې دغه کېږي نه دا داسې په دې شي هم جوړولی شي ښه داسې جوړ کړو داسې جوړ کړو داسې دغه که بیا ورته داسې کېده هم جوړېږي دایره په تار هم جوړې تار څه شو ګوره ښه ګوره داسې دا دې ته جوګاړ وایي بیا ښه ده او بیا خپل جوګاړ کې مثال په طور دلته جوړ کړي ځه دی وچلوه تار به سستی نه که نه سستی ما ته پرېږدو داسې ګوره داسې جوړېږي هر قسمه بهر حال دا ټیک دی ها ها دا به سبا بیا داسې وکئ که نه چې سهار به د 9 بجو نه به شروع وکئ او ګورئ به ټیک ده چې سوری کوم ځای له راورسېد چې کله کرښه یې کراس کړه کراس کولی په کوم ټایم کې دې له راولو په هغې به نښه هم وکئ او ټایم به هم ولیکئ پوه شوې پې دلته په دې ځای پې داسې کراس نشان پې وکئ ښه ټیک ده او بیا ورسره په خوا کې وخت هم ولیکئ چې په دې ټایم کې مثال په طور باندې هغه 11 بجې وي څه ټایم و دی پوه شوله نو چې دغه او بیا به په دې ټایم باندې دې ټایم نه لږ مخکې داسې 3 بجو ته 2:30 بجو ته به رارسېدلی نو بیا به هغه مخرج هم معلوم کړو بیا به یې تنصیف وکړو خط نصف النهار به ترې وباسو ټیک ده بیا به سبا د شپې بیا وګورو چې قطبي ستوری هم د هغې سره په برابرۍ کې دی او که نه پوهېږي پې عمل دی په دې بس دی ټیک ده سهارګان کېني دا خیر روانېږي داسې نه او که په کوم ټایم کې هغه را رسېدو وله که نه څوک ناست و چې حافظ صاحب ته ووایه دغه کې